بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم حسین احمد. نن حاضر یم تاسو سره د یو نوې ویډیو سره. نو ان شاء الله چې په دې ویډیو کې به تاسو ته موږ د ناپ طریقه ښایو چې د پردو اولنی سټپ چې کوم دی هغه د ناپ نه اخیستل کېږي. چې یو انسان پرده جوړوي نو هغه ته اول د ناپ ضرورت وي چې پرده باندې کپړه څومره لګي، د هغې میجرمنټ څومره دی. نو موږ به اوس بسم الله کوو چې ناپ طریقه تاسو ته نن وښیم چې یو پراپر ناپ څنګه اخیستل کېږي. د ناپ طریقه دا ده چې دا میټر دی، دا تاسو سره موجوده پکار دی. دې میټر کې سنټیم شته او انچونه هم شته او فوټونه هم شته. نو موږ له پکار دی چې په سنټي کې یا په انچونو کې واخلو، ولې چې د دې غلطي کمه راځي. که د فوټونو په حساب سره شي او انسان نه غلطي کېږي نو هغه بیا په غټه پیمانه باندې حسابېږي. او مطلب دا چې د سنټي او د انچونو غلطي دومره نه وي. د ناپ د اخیستو اسانه طریقه دا ده، تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم چې زموږ څومره د لر او بر پښتانه دي چې په دې باندې په اسانه طریقې سره پوه شي. د ناپ طریقه دا ده چې لاول موږ کړکۍ ته وګورو چې د کړکۍ څه شیپ دی، څنګه کړکۍ ده او څنګه ډیمانډ دی. نو مثلا دا د کړکۍ چې کوم دلته دا چوکاټ دي، دا چوکاټ دی. د چوکاټ نه فارمولي حساب دا دی چې چوکاټ نه موږ 6 انچه بره ځو. په دې وجه ځو چې زموږ د چوکاټ نه 6 انچه بره زموږ پیپ ولګي نو په هغې کې زموږ کړکۍ ټوله کور شي. بعضې نیم ټایم کې د هوا د راتلو، د لایټ د راتلو هغه چانسز وي، د نور د راتلو، نو هغې سره هغه پوره کور کېږي. د دې وجې نه اوس زه دا 6 انچه پورته دغه نیسم او دلته لاندې پورې راځم، داسې لاندې پورې بعضې نیم خلک چې د هغوی ټچ خوښي چې ځمکې سره ټچ شي، او بعضې نیم خلک چې د هغې 1 انچ دغه وي نو هغه د خپلې مرضۍ تاسو کولی شئ. دا طریقه ده. اوس دلته موږ سره راځي 107 انچ. ټیک شو؟ دا زموږ اوږدوالی شو. فار ایگزامپل دا مثال دی، 107 انچ زموږ اوږدوالی راځي. اوس دلته چې کوم دی چوړایي ده، د چوړایي لپاره هم دا چوکاټ دی. دې چوکاټ نه موږ 6 انچه دې خوا زیات پرې ځو. بیا به دې خوا داسې راځو 6 انچه زه دې خوا زیات رالم. دلته ما سره راځي چې 105 انچ، دلته 105 انچ راځي. زموږ په دې ناپ اخیستلو طریقه دا ده چې زموږ لمبایي 107 انچ موږ سره راغله او چوړایي موږ سره راغله 105 انچ. نو دا 105 انچ او 107 انچ به موږ بیا ځان سره واخلو او په دې موږ بیا کپړې کیلکولیشن وکړو چې په دې کپړه څومره لګي. او په مارکیټ کې 9 فوټ والا کپړه ملاویږي، 4 فوټ والا کپړه ملاویږي، 5 فوټ والا کپړه ملاویږي. اوس موږ بیا دې کیلکولیشن کوو چې په دې باندې 5 فوټ والا کپړه څومره لګي، 4 فوټ والا کپړه څومره لګي. او نو جی د دې 9 فوټ موږ سره چوړایي ده. نو د 9 فوټ دپاره دا طریقې کار دی چې کله موږ په دې کې موږ پرده لګوو نو په هغه پرده کې چونټ راوستل اهم شیز دی. د پردې ټوله ښکلا په چونټ کې وي. دا کم ګیدرینګ چې وي، کپړه چې کومه راغونډېږي هغه چونټ دپاره دا 9 فوټ ده. نو نور به زه په 3 کې ضرب ورکړم. اوس یو سړی دی هغه وایي چې زه ښکلې پرده جوړول غواړم، چونټداره مزېداره پرده. نو 9 ضرب 3 به کړو. که چېرې هغه وایي چې نه زما بجټ کمزوری دی، زه په دې کې لږ کمه کپړه استعمالول غواړم، نو هغه ستاسو د دغه دپاره زده کړې دپاره 9 ضرب 2.5 لکه 1 په 2.5 پښتو کې به ووایم چې زموږ ټول دا لر او بر پښتانه څومره چې دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې زما دا ویډیوګانو باندې پوهېږي او صحیح طریقې سره د کار زده کوي. نو بیا که یو سړی وایي چې زما بجټ کمزوری دی او زه کپړه په دې باندې کمه لګول غواړم، نو بیا موږ ضرب 2 کې ولا ضرب 2.5 کې ولا موږ مطلب دا چې ضرب ورکړو نو کپړه په دې باندې به کم راشي. او چې موږ کله ښکلې پردې جوړول غواړو، چونډارې پردې غواړو، نو ضرب 3 صحیح دی. د ضرب 3 والا فارموله چې کوم دی هغه نارملي او سټینډرډ ده. نو چې ضرب 3 کې موږ دا پرده جوړو نو د 9 فوټ والا پرده په دې باندې لګي زموږ 9 ګز، چې هغه 3 کې ولا ضرب ورکړي 9 3 27 فوټ کپړه راځي. او هغه چې واپس ګز ته واړې 9 ګز کپړه په دې باندې راځي. او که چېرې دا موږ 5 فوټ کې جوړو دا به موږ بیا ډبل کوو، 9 ګز به موږ ضرب 2 کو 9 2 18 بیا په دې باندې 5 فوټ والا کپړه 18 ګز راځي. او که چېرې موږ په دې باندې 4 فوټ والا کپړه لګوو نو په دې باندې بیا 22 او 23 ګز کپړه راځي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. انشاءالله چې تاسو به د دې په ناپ باندې او د دې په کپړه باندې ځان پوه کړی وي او تاسو به ترې چلې زده کړي وي. نو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړم. الله مو خوشحاله او آباد لره. ډېره مهرباني. السلام علیکم.